बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब वक्त अल-इशा इला निस्फ़िल लैल। वक़ाल अबू बरज़ा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तहिब्बु ताख़ीरहा तमासवतन वक़्त इला निस्फ़िल लैल द शपې تر نیمې پورې یو د پښتنو او د اردو والو نیمه شپه ده، یو شرعي نیمه شپه ده که نه. د شپه اصل کې شروع کېږي د ماښام نه. ماښام چې څنګه نور پریوزي نو شپه شروع شي. د قرآن حکم دی ثم اتموا الصیام الی اللیل، بیا پوره کې تاسو روزه د ختلو د شپې پورې. د بالفرض شپه ماښام چې کوم دی بالفرض 6 بجې ماښام شو او سبا 5 بجې سبا خیږي. د میانځ که څومره ګیپ راغی د دې میانځ به معلوم کړي دا به نصف نصف 12 ته نه وایي چې 12 بجې چې دا اصطلاحي نیمه ده د پښتنو یا د پنجابیانو یا د نورو ملکونو نیمه نه ده، شرعي نیمه ده. شرعي نیمه کوم ځای نه شروع کېږي؟ د ماښام د اذان نه ټایم شروع شي د شپې، نو دا د سحر پورې. د مستحب داری چې د شپې تر نیمې پورې د دې رستو کول د ماسوتن د مونځ رستو کول مستحب دي. خو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي؟ نه دي کړي. تیر درس کې ما په دې پوه کړی وی چې دا هغه ځایونو کې د دې امکان وي چې هلته کې نور خلک نه وي. د یو سړي ذاتي مسجد دی، 2 کسان دي، د هغې دپاره په دې باندې عمل ممکن دی. زمونږ داسې عوامي جماعتونو کې دې باندې عمل ممکن نه دی، ځکه ټول خلک دمه نه وي، ستړي کار یې کړي او دا دین نه دی چې مونږ خامخا مونځګزار د مونځ نه متنفر کو یا هغې ته څه رکاوټونه پیدا کړو. بعضې مستحب وي داسې چې په هغې باندې بیا خلک عمل نه کوي. د دې ګڼ نظایر دي. مثلا سیدنا معاذ رضی الله تعالی عنہ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ماسخوتن مونځ مسجد نبوي کې وکړو. بیا به هغه لړ خپل چم ته او خپل چم کې هغه امام او د خپل قوم بیا به هغې له مونځ ورکوه. دا ځان له دې کې اوس یو بحث دی چې فرض مونځ یې وکړه بیا دویم مونځ څنګه مونځ دی. دا مستقل کله چې علم کې توسع وي نو بیا سړی انکار نه کوي، چې توسع نه نو بیا انکار کوي. صحیح حدیث دی، ناسخ ماسخ هم نشته. نو د هغه قوم ټول زمیندارو د کجورو کاروبار به یې کوو، یا به یې شکولې یا به یې اوبه ورکولې یا به یې نور څه کول. نو دا نر بچی چې مخکې ته شګه نو دا به ټول سورة البقره په یو رکعت کې ویله. اوږد مونځ کول خو مستحب دي، خو آیا سورة البقره ویل پکې هم مستحب دي؟ ناصر ورځې پورې مقتدیانو خو ګزاره وکړه چې دا ټیک ده، خو چې سړی متواتر کار کوي او ستړي نه به څنګه په دې مستحب عمل کوي. نو سبا یې صحابه د ده د مونځ نه لاړل، موږ به یې کور وکړو. دا خو ډېر زیات اوږد ښي. نو په دا جذباتي و نه هغه ویل دا منافقین دي، ځکه د ماسخوتن د جمع نه رستو تښتي. سختې خبرې وکړه. هغه صحابه کرام چې خبر شو نه هغې لاړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې دی راشي ماسخوتن موږ زمیندار خلک یو، ټول زموږ زمینداري کړي. دی پوره سورة البقره نر بجې په یو رکعت کې وایي، په دویم کې سورة آل عمران وایي. دا زموږ د بس نه بار څیز دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته، ورته یې وفرمایل افتان انت یا معاذ، معاذ ته خلک فتنه کوي چې زموږ خلکو د حدیث د آخر یاد دی، مخکې ورته نه یاد. دا کیسې څوک نه کوي دا کومه چې ما وکړه. اوږد مونځ یې کوه، نبي کریم ورته وفرمایل چې خلک به فتنه کې نه اچوي. بیا څومره اوږد یې کوو؟ د هغې مقدار خو معلوم کړه. مستحب داری چې د شپې مونځونه سړی کوي نو دا د په هغې آیتونو باندې وکړي، په هغې صورتونو باندې چې په هغې کم سے کم 80 یا
مختصر آیتونه. زمونږ ټول د شپې مونځ هم په سورة الاخلاص او په سورة قریش باندې مبني دي. دلته کې مونږ قصدن همدن مستحب پرېښي دي، هغه اوږد دغه مراد دی. نو دغه ځای کې اوږد مونځ دی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړی. خپله د هغه د شپې مونځ دومره اوږد دی چې د هغه خپې مبارکې وپړسېږي. نو دې ته کتل پکار دي چې زما د عمل به په خلکو باندې څه اثر وکړي. دا به هم فرمایل چې تاسو کله ځان له مونځ کوئ نو اوږد کوئ، او چې کله خلکو ته مونځ ورکوئ نو مونځ اختصار نه کار اخلي. اختصار دا مطلب نه چې سنت ورته پرېږده، سنت مطابق وکړه مونځ. اختصار دا مطلب دی، هغه وضاحت یې کړی دی چې په دې خلکو کې ذوی الحاجه یي، د چاکاري دنیایي، څوک بیماري، څوک مسافري، څوک ضعیفي. نو مونځ داسې کول پکار دي چې د ټولو خیال وساتل شي. یو زمونږ رواج دی، نه خو ډېر نادرست رواج دی. نو نصف اللیل پورې ماسخوتن مونځ سړی رستو کولی شي، خو عامو مساجدو کې نشي رستو کولی. لکه دین به ته ټولو احادیثو کې ګورې، دا نه دی چې ته یو حدیث راواخله نور پرېږده. بیا وی ابو برزا اسلمی به فرمایل چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یستحب تاخیرها، د دې رستواله به مستحب ګڼل جدا خبر ده، کول جدا خبر. لکه عملا داسې نه دي شوي چېرته یو ځل یا دوه ځله شوي دي، کوم تر اوسه پورې تاسو حدیث ویلي دي، هغه یو ځل دوه مسله ده. نو که یو ځل دوه لیټ شي نو ټیک ده. البته ذاتي مسجد وي چې پای کې تاسو 200 کسان مونځ کوئ، شپږ کسان مونځ کوئ، نو بېشک 11 بجو کې وکړئ. لیکن عوامی مساجد چې کوم وي پای کې بعد اکثریت خیال ساتلی شي. حدثنا عبد الرحیم المحاربی قال حدثنا زائدة عن حمید الطویل عن انس. زائدہ د پلار نوم قدامه دی، زائدہ بن قدامه، ابو الصلت وی دتا کوفی دی. حمید الطویل، حمید بن ابی حمید الطویل، اغه نقل کوي د سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ. انس بن مالک ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی، جلیل القدر. ثقات کې ابن حبان لیکلی دي چې د انس بن مالک بن النضر، خو نوم معلوم دی، خو دا د بره نیکه چې کم دی نو عمر بن مالک ابن النجار په نومه مشهور دی، الخزرجي النجاري. سوال دی ته نجار ولې وایي؟ بعد نسبونو وضاحت پکاري. نجار خو هغه چاته وي چې ترکاڼی کار کوي. نایا د جد امجد نجار هغه ترکاڼو، خبره دغه شان نه ده. انما سمی النجار لانه قتل رجلا بفاسن. د یو سړی په تبر باندې والی وکړه، و د هغې د وجې ورته امر شوی ابن النجار چې کوم بره جد امجد، نو هغه ابن النجار په نوم په دې وجه مشهور و، په دې وجه نه و مشهور. بیا د چې کله اسلام قبول کړی دی ماشوم و، وتوفی صلی الله علیه وسلم وهو ابن 20 سنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده د سیدنا انس عمر 20 کاله و. وانتقل الى البصره وتوفی بها سنه 91. د 91 هجری کې مړ دی بصره کې. دا تفصیل دې دپاره کوو چې هو آخر من مات بالصحابة من الصحابة بالکوفه بالبصره. بصره کې دا آخري صحابي دی چې وفات شوی دی، ته د نه وروسته بیا بل صحابي په بصره کې نه و. سیدنا انس فرمائی اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء الى نصف اللیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره په نور روایتونو کې دې سره لفظ دی د لیلتن. اخر النبی صلی الله علیه وسلم لیلتن صلاة العشاء الى نصف اللیل. دا لیلتن قید د دې لپاره لګی چې ټول عمر دا چلنو،
یو شپه داسې کړی نو په دې د یو شپه عمل وکړی شي ټول عمر کې دی یو شپه یا 2 شپې که په دې عمل وکړی شي نو ټیک ده الی نصف اللیل د شپې تر نیمې پورې د شپې نیمه هغه نه ده که مې ته زموږ 12 بجې وایو یا 1 بجه وایو نصف اللیل هغه شرعي چې د ماښام د ټایم نه شروع شي داسې ثلث اللیل هم دغه ثم صلى مخکې حدیث ته هم هغه بار بار راځي ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا منځ یې وکړو نبي یې فرمایل خلکو منځ کړی دی وده شوي دي خلکو نه څوک مراد دي مدینه منوره کې نورو جماعتونو کې خلکو منځ کړی دی پکار دی چې مختلفو جماعتونو کې د منځ اوقات مختلف یا خود عوامو ذهن دی که نه دې خو ځان له یو ذهن جوړ کړی چې بس ټول یو ټایم پکار دی د یو ټایم کې وسعت نشته دی کې تنګي ده چې هر جماعت کې ټایم مختلفي په یو کلي کې نو دی کې به فایده دا وي چې که د یو سړي نه یو ځای جماعت وشي نو بل ځای به جمع لمونځ کولی شي دا ښه خبره ده خو هغې چې که مونږ د دې بوت نه راوبوتو که نه صنم نه چې زه خپل جماعت نه بغیر بل ځای لمونځ نه کوم دا زما جماعت دی او دا پلاني جماعت دی دې کې ډېره فایده ده په دې سیز کې خو چې کله په مونږ کې دا زما او د انا خبره راغلی ده نو دې زمونږ وحدت پاره کړی ده دې کې ډېره فایده وي خو زمونږ بعضې علما هم د عوامو په شان دي خامخا یو ټایم باندې عزت کوي عزت مه کوه یو ځای کې 15 منټه مخکې بل ځای کې 15 منټه وروستو د دې لپاره چې که مسلمانان نورو مساجدو ته ځي نو چې هغوی هم خپل یو مونځ یو په 19 باندې کېږي خو دې لپاره یو پاک زړه پکاري چې پای کې جبر انانیت تکبر غرور دا څیزونه پکې نه وي چې کله د انسانانو زړونو کې دا څیزونه وي نو هغه مونځ به څه مونځ وي یعنې مونځ به کوي لیکن هغه کې دا څیزونه نه وي راغلي نو د مونځ څه فایده نشته ده قد صلى الناس وناموا خلق مونځ کړی دی وده شوي دي اما انکم فی صلاة منتظرتموها دغه یو تسلی ده چې سړی مخکې راشي مانځله نو بیا تنګي په جماعت کې تنګېدل نه دي پکار انسان چې ترکمې پورې د مونځ په حالت د مونځ په انتظار کې دی نو دی په مونځ کې دی څه مطلب خبرې ونه کوي کولی شي خبره مونځ کې دی دا مطلب چې دله الله د مونځ اجر ورکوي مسجد ته راغلی دی او د جمع په انتظار باندې دی نو دله الله د مونځ اجر ورکوي په بعضې احادیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې انتظار کوونکي وو نو هغوی ته وفرمایل چې تاسو کله جماعت کې ناست یې نو یو خپه د بلې خپې د پاسه مه کوئ داسې مه کښېنئ چې یو خپه د بلې د پاسه واچوئ او بیا فرمایل تاسو په مانځه کې او دې نه بعد خلکو دا مطلب اغستی چې جماعت کې سړی خپه په خپه نه اچوي دا مطلب اغستی دی بعضې خلکو خو کله چې سړی محدثین وګوري دا د ځانه مطلبونه بیانوي که نه خلک کله محدثین وګوري نو هغوی سمه خبره کوي پخوا صحابه کرامو غربت و هغوی به یو لنګ اچولی او لنګ هم داسې چې لاندې لنګ به بس نو ښکاره چې سړی بره ځای باندې ناستي یا ښکته ناستي او سملي او خپه په خپه باندې واچوي بې پردګي راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع وکړه چې داسې مه کښېنئ غیر فقیه خلک چې په حدیث په بنیاد نه پوهېږي نه د هغې په سمجھ باندې په ډپ باندې پوهېږي نه هغوی وایي چې جومات کې داسې ناسته ناروا ده هېڅ ناروا نه اصل په دې کې کشف د عورت کېږي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړی اما انکم فی صلاة خبردار یقینا تاسو په مونځ کې منتظرتموها تر کومه چې تاسو د هغې انتظار کوئ یعنی الله تاسو لا د مونځ برابر اجر درکوي د دې وجې نه که د مونځ تاسو انتظار کوئ نو په هغې باندې بوج مه ګڼئ لکه الله د مانځه برابر تاسو لا اجر درکوي وزاد ابن ابي مريم
ابن ابی مریم څوک دی؟ سعید بن حکم بن محمد بن سالم. هغه وی اخبرنا یحیی بن ایوب حدثنی حمید سمع انسا کانی انظر الی وبیس خاتمه لیلۃ اذن. سیدنا انس داغه په نور روایتونو کې صحیح بخاری کې هم او نور کتابونو کې هم دا اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب اللباس کې بعد حدیث دا ټوکړه راځي دا کوم چې امام بخاری دلته ولیکلا چې کانی انظر الی وبیس خاتمه لیلۃ اذن. وبیس چمک دمک ته وي، رڼا ته وي. سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه د وینا مطلب دا دی چې ما ته خبره بالکل یاد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خپل ګس لاس کې په کچینه ګوته کې کما ګوته اچولې وه نو د هغې وبیس یعنې د هغې چمک د هغې پړق دا گویا کې زه اوس هم وینم، یعنې ما ته یاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خطونه لیکل شروع کړل بهر خلکو ته نو هلته کې عربو کې رواج د مهر نو خط به یې لیکه. نو صحابه کرامو کې بعضو هغه له رایې ورکړه چې تاسو یو مهر جوړ کړئ ځکه چې د بار عمره خط الغې ګوري چې پای باندې مهر لګېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مهر جوړ کو، هغه مهر یې جوړ کړی په ګوته کې سپینو زرو ګوته. نو هغه ګوته هغه بریق و لمعان یعنی پړق به و او د هغې حدیثو کې د هغې تذکره راځي چې لومبنی سطر یعنی ټول نه مخکې الله لیکلی و، بیا دویم سطر کې رسول لیکلی و او درېیمه کې لیکلی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسم مبارک. دا بدلان نه لوستی شه محمد رسول الله چونکې د الله مرتبه اوچته ده نو ځکه یې بیا د پاسه لیکلی و او دا الله استاد رسول منځ کې و نوم یې څه دی؟ سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او دا هغه مهر و، دا مهر سیدنا عثمان دور پورې و بیا کوی کې روک شو. دا ګوته ده، د هغې ګوته وبیس وبس چمک ښکلې ګوته یې هغه. دې نه بیا فقها او محدثین دا لیکي چې که یو سړی د سپینو زرو ګوته یې جوړوي د دې دپاره چې د خوشنمای بنیادي وي ډول سنګارې مقصدي نو بېشک ودیږي خو نارینه چې استعمالوي هغې سپین زر استعمال کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې زما د امت په نارینهو باندې سره زر او حریر ریخم دا حرام دی. بدې کې کود کورید مه کوئ کوم شی نبي کریم سلم د خولې نه د هغې سختي وتېره بس د هغې خیال وساتئ حرام دی. طبي نقطه نظر سره زموږ خلک د پیغمبر په خبره خیال نه کوي خو په عقلي څیزونو باندې ډېر یقین ساتي که نه. زه په عقلي څیز یقین نه ساتم، حدیث صحیح دی اسناد یې صحیح دی بس ټیک ده زموږ په دې ایمان دی. خو که ساینسي طور سبا یې څیزونه معلوم شي نو نقصان نه دی نشته پای کې. نوی تحقیق دا دی چې زنانو دپاره د سرو زرو استعمال درست دی. ولې هغې باندې چې کومې ماهواري تبدیلی راځي پای کې یا د اولاد کومې تبدیلی راځي پای کې نو هغې دپاره د سرو زرو استعمال د هغې دپاره پکار دی چې وي د هغې خپل څه اثر وي په دغې باندې. خلقو تجربه کړې ده چې کله نارینهو سره زر استعمال شروع کړي دي نو هغې ته هغه تکالیف شروع شوي د جلدي بیمارو چې هغه بلکل لاعلاج به ګڼل کېدل. اوس هغه نبي صلی الله علیه وسلم زما دې سره کار نشته چې دا تحقیق یې څنګه ده خو که دا صحیح شي نو مقصد دا چې دا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت یو بل دلیل شي. یو داسې بني آدم چې هغه میډیکل ساینس خو پرېږده چې کتاب چېرته نه یې لوستی هغه څنګه یو داسې خبره کوي چې هغه بلکل هر لحاظ سره فټ فاټ راځي او د هغه دشمنان هم تسلیمي چې دا خبره درست
نو دا د نبوت دلیل دی د هغه. په بهر کې زه په دې څیزونو یقین نه ساتم ځکه زما نبي چې څه ویلي دي بس ټیک ده. د دنیا تجربو ته موږ نه یو محتاج. د حدیث چې کله سند صحیح دی بس حدیث صحیح دی. دا نورې خبرې کم چې کوي دا خلق د ځان نه کوي، دې ته ضرورت نشته دی. ډېر دا څیزونه چې الله رب العزت نارینهو دپاره جدایي زنانو دپاره جدایي. د انسان ساخت وګوره، نارینه ساخت د کولې چې کوم دي یو بل سره جاینټ دي که نه، جدا کېږي نه. کھمبې چې کومې دي د ملا بالکل جوخت دي، لیکن د زنانه هغه د ارې په شان دي. دې کې څه حکمت دی؟ څه وجه ده پکې؟ ناوخت کله چې کله پریګننټ شي نو بیا ضرورت وي هغې ته د ډېر ځای، نو الله هغه کلاوي. د نارینه هغه داسې نه یې جوړ کړی، هغه بالکل یو شان هموار جوړ کړی، ولې هغه ته دې ضرورت نشته. قرآن چې څه فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون، دا یې مطلب هم دغه دی چې د الله د یووالي او د هغه د قدرت او د حکمت دلایل د هر انسان په نفس کې موجود دي، خو کاش دی په هغې پوه دی. د بار کې سیدنا انس دا فرمایي چې زه گویا کې ګورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دغه شپه باندې لیلة اذن یوم اذن او لیلة اذن یو څیز دی، خو لیله شپې ته وایي، یوم ورځې ته وایي. یوم اذن په هغه ورځ، لیلة اذن په دغه شپه. په دغه شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوتمې چې کوم چمک و که نه، نو گویا کې زه اوس هم هغې ته ګورم. دا منظرکشي ده. دا خبره ما ته بالکل 100% یاده ده چې دغه شان خبره شوې وه. تاسو یې کوم کسان چې کله واده کوي که نه، واده نه شوي، نو هغه د خپل سخر ته ووایي چې ما له د سرو ګوته مه جوړوه. ښکاره دی ورته ووایي دا ګناه دی. ځکه چې کله حکم ملو شو نو صحابه کرامو سره زر به راوښکل او غورځول به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي لیدلی دی، هغه د اوسپنې ګوته اچولې ده. نو ویې فرمایل دا څه د جهنمیانو کار دی کړی دی. نو هغه وغورځوله، چا ورته ویل دی نه به دې فایده اخیستې وه. هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جهنمیانو خبره وکړه ته ولې فایده واخلم؟ اس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مطلب نه و. هغه بیا راووخ ورته بل چاله به دې ورکړی وکړه، کور کې زنانو دپاره ورکړه، خرڅ یې که بل څه کې فایده وکړه. دا مطلب نه چې دې داسې وغورځوه چې د هغې بالکل قابل استعمال نه ده. سره زر قابل استعمال نه دي بېشک، خو سړی د کور کې چاله ورکړي، خرڅ دي کړي. کم چې سخران دي په تاسو کې، نو هغه دې هم دا کوشش کوي چې خپلو زومان له په ګفټ کې تحفه کې د سرو زرو ګوته نه ورکوي، که ته په ګناهګار وتی بیا. دا پښتنو عجیب و غریب رواجونه دي، غلط رواجونه دي. ښه دا چې هغه له پیسې ورکړلی شي چې دا واله، نو چې هغه د خپل طبیعت مطابق څه شی هغه له پکار یې وکړي. بار کې حدیث کې دغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې تر نیمې پورې یو ځل د ماسخوتن لمونځ وروسته کړو. بابو فضل صلاة الفجر فی جمرې ښکاره کېدو ته وایي. خلک وی فلان کې فاسق دی او فاجر دی. فاجر معنی ښکاره ګناه کوونکی، فجور ګناهونه. سبا ته فجر وایي ولی واضح شي. تماشا کوي خلک، پاسی بیدار شي، 4 بجې کې پاسي، 4 نیمې پاسي، 5 بجې پاسي. د الله د کائناتو مشاهده وکړي چې د کائناتو کې کمې کمې تبدیلی راځي. دا پکارېږي کله کله. و د صلات فجر فضیلت خو قرآن نه ثابت ده چې وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. د سحر لمونځ ته قرآن الفجر وایي. ای وجه دا چې په دې کې قرآن ډېر لوستی شي. زموږ علاقه کې خو نه د سهار په لمونځ کې ډېر لوستی شي او نه د ماښام په کې ډېر لوستی شي. بس لیلاف قریش انا اعطیناک الکوثر په دې د سهار لمونځ هم کوي. چغې ډېر وایي خلک چې زمونږ او ستاسو کامیابي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کاملو طریقو منلو کې. دا وایي عمل به څوک کوي؟ راټه مه لګوئ، عمل کوئ. زموږ جماعت کې الحمدلله په دې عمل کېږي. موږ پوره کوشش کوو چې تنګي م را نشي، ګپ ته م جوړ نشي. په دې لپاره کوشش کوئ ډېر نرمۍ سره شعور بیدارول پکار دی
چا سره چې امامتۍ دا په دمه دمه کار کوي، دا نه چې ورتلو سره بس یو هنګامه جوړ شي انقلاب راولم، انقلاب کې ځان مړ کې خبره پاتې شي. تاسې انقلاب مه راولئ، ذهنونو باندې کار وکړئ، انسانان پوه کړئ، شعور ورکړئ، هغې له بیدار کړئ چې اصل دین زموږ دغه دی. دا کېږي زه څومره مودې لګېږم دلته کې 78 نوالې تر اوسه پورې. زه اکثر د جمعې په ورځ باندې ماشومان ته غوږ ږدم په مانځه کې، که نه رکوع نه بس. نو تاسو هم محسوس کړئ چې دلته جمعې مونځ وکړئ نو انشاءالله هغومره شور به نه وي څومره چې بار جوماتونو کې. نو دا ولې دا نه چې دلته نشته، دلته هم وي خو لږي. هغه زه هم لګیا یم، زما بچی هم لګیا وي، محنت کوو مونږ دې باندې. که سړی دا شان محنت بچو باندې وکړي، عوامو باندې وکړي، دا انسانان دي سمیږي، څه ډنګر خو نه دی. داسې انقلاب پکار دی چې سړی د مونځ په سکون باندې وکړی شي، توجه سره مونځ وکړی شي. حدیث کې چې راځي قرة عینی فی الصلاة، هغه داسې مونځ دی چې هغه توجه سره ولوستی شي. زموږ د نورو جماعتونو ما تماشه چې مې وکړه نه حیران شم چې پاګره یو خو د امام صاحب هغه سپیډ دومره تیز دي چې طور په هېڅ ویلی نه شي. دویم مقتدیان یې د هغه نه ټیږي، راکټ استاد د راکټ استاد مقتدیان به د هغه نه تیز دي. نو هغه له سمع الله لمن حمیده نه وایي چې خلک ټول سجدې له تللي پاګره به څه وګورې کې نه ورپسې تحیات رسي نه پکې فاتحه ویلی شي. دا خو اهم چیز دی چې کله مونږ مونځ برداد که حدیث کې راځي چا چې مونځ برباد که فهو لغیرها ضیاع، نو د نور دین دپاره هغه د ټول نه زیات ضایع کوونکی دی. په دې محنت وکړئ، مشقت وکړئ، په دې ثمرات ښکاره شي. دا بیا نه ځي، دا بدعات چې پاخه شي دا بیا روانېږي نه. نو دارنګې نیک یو خوی چې پوخ شي نه روانېږي. خیر که پوخ شي نو هم نه روانېږي، او شر که پوخ شي نو هم نه روانېږي. نو ښه دا چې مونږ د خیر د غلبو کولو دپاره کوشش وکړو. قرآن مجید د سهار مونځ ته قرآن الفجر وایي، ځکه ورته وایي چې په هغې کې مونځ قرآن ډېر لوستی شي. قرآن وجه دا ښودلې ده چې دې ته کانه مشهوده، دې ته حاضري کېږي د ګڼو ملایکو. مشهود دی دا یعنی ګڼ ملایک دې ته حاضرېږي، مونږ یې نه نو لیکن قرآن فرمایلی دی بس ٹھیک. حدثنا مسدد، دا مسدد دا عجیبه نوم دی. دا مسدد د پلار نوم دی مسرحد، دا مسرحد د پلار نوم سره مسربل، او دا مسربل د پلار نوم دی مستورد. دا واده ز فارسی باندې نوم ښکاري والله علم. مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مستورد الاسدی. قال حدثنا یحیی، دا کم یحیی دی؟ دا مخکې هم یو ځل راغلی حدیث کې یحیی بن سعید القطان چې ورته یحیی بن سعید بن فروخ القطان. دا د امام بخاری استاد الاستاذ دی، د امام بخاری د استاد هغه نقل کوي عن اسماعیل. اسماعیل څوک دی؟ اسماعیل بن ابی خالد. حدثنا قیس، قیس بن ابی حازم. قال لی جریر بن عبداللہ، قال لی جریر بن عبداللہ، دار جریر بن عبداللہ بن مالک البجلی. البجلی کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا یمن راغله ده. جریر بن عبداللہ البجلی دا یمن راغله. حافظ ذهبی تاریخ الاسلام کے دویم جلد کے طبقہ سادسہ کے ذکر کی جریر بن عبداللہ ابو عامر البجلی الاحمسی الیمنی وفدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنۃ 10 لسم ہجرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغله ده. فاسلم فی رمضان، رمضان کے اسلام قبول کړی دی. چې راغی نو ځای تنګ و، رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ ورته وفرمایل ځای ورکړئ، خو خلک ډېر وو، نو ډېر خلک ونه خوځېدي شو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله چیغه مبارکه د طرف ته
اوشته چې دا والا دی باندې کېنه. نو هغه د سینې سره ولګوله. ډېر بختور سړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چوغه ښکاره چې کله یو سړی مسلمان او د نبی حیثیت مني نو هغه د انبیاو د تبرک قایل یې. د انبیاو تبرک قایل تاسو مې خو د هغې څیزونو کوم چې د هغه مستعمل یي. بدعات به نه کوئ چې کوم ځای هغه مونځ کړی ته هم هلته مونځ کوې، دا بدعت دی. کوم ځای کوز شوی نه کوز شوی ته هم کوزېږي هلته. تبرک دا مستقل یو باب دی، په دې باندې کافي بحث پکار دی چې التبرک لکه څنګه چې التوسل انواعه و احکامه دی، نو دارنګې التبرک انواعه و احکامه. باید سړی بلکل اړو تبرک مني نه. تبرک د انبیاء علیهم السلام وي، قرآن نه معلومه ده. د طالوت واقعه کې هم ذکر شته که نه؟ ملائکو چې څه شی راوړو تحمله الملائکه نه یې کې څه یې کې بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون. نا بقیه کې د هغې مستعمل کپڑے هم وي او د هغې ایمانی کتاب پکې هم و. تبرک د انبیاءو ثابت دی، د غیر انبیاءو تبرک ثابت نه دی. دا د عقیدې مسله ده. ته به دا نه کوې چې د انبیاءو تبرک ثابت شو نو اوس پې د پیرانو تبرک هم ثابت دی. قاس الملوک بالحدادین، عام علماء دیوبند دې مصیبت کې گرفتار دي. د هغې دا ټول تفاسیر دغه ځای کې وګوره، دا کوم آیت چې ما وویل طالوت واقعه کې لیکلي ویل تبرک ثابت شه. نو ته ورته د چا ثابت شه؟ د نبي که د غیر نبي؟ پرانه مه کوئ. دا خو د عقیدې مسله ده. عقیدې په مسله کې قیاس نه چلیږي. چې کوم ثابت دی بس هغه ثابت دی، هغه صرف د انبیاء علیهم السلام دی. نو دې کې دا مصیبت دی چې که خپل استاد ولا څادر ورکړي نو هغې باندې هم دغه عقیده ساتي. لوی لوی خلک لکه داسې کوئ تاسو. نو دې کې بدعات راغلي دي، عقیده کې هم بدعات راغلي دي. دا توجه غواړي، بېزتي نه دی کول پکار، خو دا د بدعت عقیده لرې کول پکار دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړې د هغه ویښته د هغه نوکونه تر دې چې د هغې خوله دا به صحابه کرامو سره وه او د هغې نه به تبرک حاصل و. دې نه یې څوک منکر نه دی. جګړه په دې ځای کې دا چې آیا غیر نبي د نبي په شان دی؟ مسله دغه ځای ده. نبی معصوم وي، غیر نبی معصوم نه وي. او بیا دغه چې نبي هغه شی استعمال کړی هم وي، دا نه چې هلته یې مونځ کړی تا ته څه پته چې مونځ یې څنګه کړی، په کوم ځای خوره باندې ولاړ. نو باید څیزونو له خلک د معلوماتو دپاره لړ شي، لکه غار حرا ته ځې دې دپاره زه معلومات وکړم، ټیک ده بېشک. یا سړی دې دپاره لړ شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره جد و جهد به کو د الله د رضا کولو دپاره، بېشک لړ شي. چې زما غوندې سړی نه ورته نه شي ښه دی، ویښ کې ناست دي چې خېږي دوه درې دمې ورته اخلي. نو پته ولګېږي چې نبي معصوم صلی الله علیه وسلم د الله د رضا د حاصلولو لپاره څومره تکلیف برداشت کړی. لیکن هلته موږ د تبرک ولې نه یو قایل؟ په دې نه یو قایل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبي شوی دی هغه بیا حرا ته نه دی تللی. دې نور بحث ضرورت نشته دی. اس یو صحابي د تبرک دپاره غار حرا ته نه دی تللی. مونږ وایو عقیده هغې چې صحابه خپله کړې. او چې کله دغلته کې مونږ نه یو قایل، نو د بل پیر صاحب د چیلې د ځای تبرک قایل شو چې دې غار کې فلاني پیر چیلې ایستلی او دې کې فلانګي ایستلی. عقاید قیاس باندې نه ثابتېږي، عقاید نس غواړي. نس هم صحیح غواړي، قطعي نس غواړي او صحیح نس غواړي. یو خاص یو سړی کینچاتاني کوي، د هغې علاج موږ سره نشته. دلیل دغه یې د خبرې په صحابه کرامو کې یو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی چې هغه دا کار کوي. چې کوم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم کوز شوی دی هلته کوزېږي، چې کوم ځای هغه مونځ کړی دی مونځ کوي. خو سوال لرئ چې آیا د هغه والد صاحب دا کار کوي؟ سیدنا عمر دا کار کو؟ نه. نور صحابه کو؟ نه. اجماع خلاف شوا د سیدنا عبدالله بن عمر. دیکھیں دا خبر مو کو چې هغه بدعت کو، صحابي بدعت نه کوي. دا خبره غلطه ده.
دا هغه چې کوم کار کوي دا نور صحابه نه دی کړی، تفرد وی، دا خطا ده. نور صحابه کرام دا کار نه کوي. نو بار کې د سره هغه چوغه وه، هغې نه به تبرک حاصله و. وکانه بدیع الجمال، دا چونکې دته یوسف هذه الامه وی، د هغې لپاره دا دومره عبارت اوږد ځای نه ده. دا ډېر حسین و جمیل و او ډېر دنګ و. کان بدیع الجمال، ناشنا حسن الله ورکړو. ملیح الصوره الی الغایه، آخري حد پورې ملیح و، خوبصورت و. طویلا، دومره دنګ و چې یصل الی سنام البعیر، پوه شوې، د اوښ قوب ته به رسېده، ډېر زیات اوږد و. وکانه نعله ذراعا، چې دومره وګوري چې د اوښ خوب ته رسي نو خپه به یې څومره وي. نعل چې کوم دی پڼه، دا به څنګلې برابر وه، دنګ دی ډېر زیات. سیدنا عمر به فرمایل جریر یوسف هذه الامه، او دا هغه صحابي دی چې اعتزل علیا و معاویه رضی الله عنهما، دواړو نه جدا و. نه د سیدنا علی مرګرتیا کړې ده او نه د سیدنا معاویه مرګرتیا کړې. نو بار کې دا جریر بن عبدالله البجلی دی، دی راغلی دی، دی وایي کنا عند النبي صلی الله علیه وسلم، مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو. اذ نظر الی القمر لیلة البدر، چې وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ته، او دا د بدر شپه وه. بدر شپه څه مطلب؟ سپوږمۍ غونډه شوې وه، 14مې سپوږمۍ. فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تدامون او لا تداهون فی رؤیته. وی فرمایل خبردار، یقینا تاسو بخپل رب وینئ لکه څنګه چې وینئ دا، څنګه چې سپوږمۍ وینئ د خپل رب به دغه شان وینئ. دی که نور کود کورید مه کوئ، بس لیدل مراد دی. څنګه چې سپوږمۍ وینئ داسې خپل رب وینئ. خلق دې کې تعویلات کې هیڅ تعویل ضرورت نشته دی، انکار ضرورت هم نشته دی، د تعویل ضرورت هم نشته. سپوږمۍ ته ماشوم هم کتی شي، سپوږمۍ ته زنانه هم کتی شي، سپوږمۍ ته نارینه هم کتی شي. جنتیان هر څوک چې دي، که لوړې مرتبې والا دي او که ادنا مرتبې والا دي، هغوی ته به د الله دیدار نصیب کېږي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. تشبیه مشبیه بس مه ده، بس د حدیث مطلب دغه دی چې څنګه یو سړی سپوږمۍ ته کتی شي، نو دارنګې د قیامت پر ورځ به هر انسان جنتي دا الله ته کتی شي. دلته هم دا خبره ده او هلته هم دا خبره ده چې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. انسانان د الله د ذات احاطه نشي کولی. ادراک معنی احاطه، لیدلو ته نه وایي. معتزله د الله د رؤیت منکر دی، هیڅ ضرورت نشته د انکار ده، هر ځای عقل سره داخله. د قرآن د آیت کریمه پیش کی چې لا تدرکه الابصار، ادراک ہوئے قتل ته نه وایي، ادراک خو راګیرول ته وایي. هغه که مخلوق په نه تا په سترګو کې راګیر کړی وی، لکه مونږ د ګلاس ته ګورو، خو دا ګلاس ته که نه بل نشته. قرآن دا وایي د الله ذات څوک نشي راګیرول. وهو یدرک الابصار، او هغه داسې لطیف دی چې ستا د سترګې نظر نه مواقف دی. موږ ته استادانو ویل چې انسان دی ړوند دی. څنګه ړوند دی؟ دی خپل نظر په خپله نه ویني. یعنی انسان د خپل نظر ادراک خو نشي کولی، معلومولی خو نشي په سترګه باندې. صرف دا محسوسوي چې دی شی ویني، دی زما نظر لګي. او چې کله نظر نه لګي تیاری وی زما نظر نه لګي، لیکن دی خپل نظر چرته هم نشي لیدی. او د الله په باره کې خبره دغه ده چې لا تدرکه الابصار، د الله ذات احاطه نشي کولی د هغې نظرونه. وهو یدرک الابصار، هغه ادراک کوي، احاطه کوي د نظرونو. تشبیه مشبیه نه وتښتئ، تعویل ضرورت هم نشته دی. رؤیت د باری تعالی د اهل سنت والجماعت مسلک دی. کیفیت د الله په باره کې نشي تپوسلی. په ځان پوهېږه دې خبره باندې. الله علیم دی، هر څوک وایي چې الله علیم دی. څنګه علیم دی؟ دا څوک وایي چې سبق یې ویلی دی.
دا خو څوک نه وایي. د الله علم دی هغه ذاتي علم دی، د هغه علم د هغه د شان مطابق دی. د الله هر صفت د هغه د شان مطابقي په دې څیزونو کې تعویل ماویل څه حاجت نشته دی. البته که ستا ذهن دې طرف ته ځي چې څنګه زه عالم یم او په ما یو داسې وخت راځي چې زه بې علمه وم یا به وروسته بې علمه کېږم، د دې نه به ځان راوباسې. د الله په باره کې داسې قسمه سوالات یا تپوسونه همیشه د بېدینو خلکو وي. الله مونږ د مخلوق نه ماورا یو شی ګڼو، هغه زمونږ عقیدې سره تعلق دی. په دې وجه که څه صفت داسې راشي نو هغه د انسانانو غوندې مه ګڼه. دا تعویل ضرورت هم په دې وجه پېښ شوی دی چې خلکو به خالق او مخلوق آپس کې ګډ مټ کړو. تو دې وجه نه خلق راغی متقدمین متکلمین اسلام چې ورته وایي نو هغې په هغې صفاتو کې تعویل د دې دپاره وکړو چې خلک تشبیح ته لړ نه شي. نو وروستنو خلکو سره کمپرومایز وکړه، بس هر ځای کې تعویل کوي. تعویل څه ضرورت دی؟ خلک پوهېږه په دمه دمه که دا به تر کومې پورې څوک راځي نه به دغه کې به ژوند تېروي. دا فریضه ده پوهول پکار دي د الله صفات د هغه د شان مطابق. لکه مونږ رحم وایو، رحم په مونږ کې څنګه وي؟ په انسانانو کې د انسانانو زړه چې کله متاثر شي او په هغې کې نرمي راشي نو هغې نه چې کوم سلوک راځي نه یې ته رحم وایي. الله رحمان رحیم دی، دا چا ویلي چې دغه شان دی؟ تاسې څوک نه وایي چې څنګه زما د رحم صفت دی همداسې کې د الله د رحم صفت دی. که د چا ذهن دا خوازي نه مهرباني دي وکړي د ذهن کنټرول کړي خپل. د الله ټول صفات د هغه د شان مطابق دي، یوازې استوا نه، ټول صفات د هغه معیت هم د هغه د شان مطابق دی، د هغه علم د هغه د شان مطابق دی، د هغه رحم د هغه د شان مطابق دی، د هغه ود د هغه د شان مطابق دی، د هغه حب د هغه د شان مطابق دی. د هغې کیفیات موږ نشو بیانولی. دا به پخوا ورته یې خوست خلکو دا هر څه هېر شوي دي که نه. آمنت بالله کما هو، آمنت بالله کما هو، زما په الله ایمان دی هغه چې هر څنګه دی. کما هو څنګه مې ایمان دی بے اسمائه و صفاته، د هغه په اسماو هم زما ایمان دی او د هغه په صفاتو هم زما ایمان دی. کما هو، کما هو دا مطلب چې د هغه صفات هر څنګه دی اما د تسلیم دی. کله چې ما په هغه ایمان لرلی دی نو زه به د هغه هر صفت تسلیموم، خو د هغې تشبیه به نه وي. که د چا خیال لایي چې دغه شان ته استوا کړی څنګه چې مونږ تشریف فرمایو نو دا دی کافر دی ظالم. که د چا خیال لایي چې د الله علم د مخلوق د علم په شان دی دی مسلمان نه دی سره. دې کې به تعویل نه کوو، صفت کې به تعویل نه وي. البته د صفت کیفیت به الله ته سپارو. د معتزله او د اهل سنت منځ کې فرق دغه دی. اوس چې څومره ځان ته اهل سنت وایي نو هغې معنی کې تعویل کوي. اهل سنت مسلک نه دی، معنی کې تعویل نه دی بلکې کیفیت کې تعویل دی. هغه الله ته سپارل دي. معنی خو همدغه ده، ید من لاس، استوا من ناسته، څنګه ناسته ده د هغه د شان مطابق. اذا نظر القمر لیلة البدر فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا، لکه څنګه چې دا وینئ لا تدامون او لا تداهون فی رؤیتی. یو معنی دا، یو مقصد دی تکلیف محسوسول. اصل کې دا حدیث کتاب التوحید کې بدې ټول آخر کې لیکي او د هغې وجه هم ښیي چې صحابه کرامو کوم چې غریبانانو هغې شکایت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زموږ دا ملګري چا سره چې مال و دولت دی دی او په اعلی مراتبو کې په جنت کې دی به د الله ملاقات هر وخت کوي. مونږ غریبانان خلک یو، زمونږ نه زکات شته نه مو حج شته دی نه خیر خیرات شته دی. یو مونځ یو روژه مونږ کوو، ادي خو زمونږ نه 3 مرتبې اوچت دي. مالی عبادات کولی شي مونږ خو نشو کولی. نو د هغې جواب دپاره نبي کریم وسلم دا فرمایل سپومی ختلی وایي دې کې تاسو تکلیف محسوسوئ. غریب او مالدار سړی ښځه نارینه او زنانه ټول یو شانتې ویني. حدیث څلورې شی بنیادي طور دغې دپاره فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. فإن استطعتم که ستاسو وس وي که نه نو الله تغلبوا على صلاة
کمزورې نه شی ګورې مغلوب نه شی د هغې مونځ نه چې هغه د طلوع شمس نه مخکې دی وقبل غروبها او د دې د غروب نه مخکې دی ففعلو نو دا وکړئ یعنی د نور د خطو نه مخکې یو مونځ کوئ او د نور د پریوتو نه مخکې یو مونځ کوئ نور پریوتو نه مخکې دوه مونځونه دي نو دې کې ماښام نه مراد ځکه ورپسې بل حدیث به راځي من صلی البردین دې حدیث کې راځي 574 نمبر کې اب دې وضاحت دي بردین سحر او مازدیګر ته وایي دلته ماښام مونځ نه مراد دا نه مطلب چې د ماښام مونځ ګندې نشته نه حدیث چې د کم څیز دپاره چلیږي نه هغه د سحر مونځ دی او هغه د مازدیګر مونځ دی سحر خلک ودی ځان کې دا مرض مه پرېږدئ ممکن د تاسو کې نه خو بار کیف کوي نه دا مرض ځان نه لرې کوي خلک زمونږه مونځ په خپل سمې کوي لکه ښه پیغام به ودی سهار چې نور راوخېږي مزېدار ته ووایي به دا توره وکړه تولیا به په اوږه اچولي جومات ته به روان یې ټوسپیس به خوله کې وایي راوایي لکه څه کې ته شرمېږم نه یعنې ستا نه مونځ شوی نور خطو ورسېږي ځي جومات دا غلطي ده دا مه کوئ دا ستا د خپل سبي مونځ دی حالای چې مونځ الله ټایم کې دننه مقرر کړی دا کتاب مواقیت الصلاة کې تا حدیث ویلی چې کله مونځ فرض شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 2 ورځې مسلسل سیدنا جبریل د ټایمنګ دپاره رالیږلی و دې وخت به ستا نه وي او نه وایي چې امام وختي چې امام صاحب دا مذهب دی د فلانکي دا مذهب دی که مذهب نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه کړي هغه شانتې کوئ هغه ته اوقات ښودلي دی اول او آخر نو که بالفرض ته چېرته معذوره شي مجبوره شي نو بالکل آخر کې ټایم کې وکړه خو جماعت کې چې امام او ستا وس رسي نو همیش دپاره اول ټایم کې مونځ کوه اوسو ټایم کې مه کوه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر ابتدا کې اول وخت کې مونځ کړی زمونږ خلک په دې عمل کې عجیب عجیب عمل کوي که نه ماښام مونځ خو ټول عمر هر سړی په اول وخت کې کوي هغه دا ولې اول وخت کې کوي دې ته به شل منټه انتظار وکړی د سهار بانګ به په صحیح ټایم وایي یعنی سبا خطو سره بانګ وایي مونځ څه ټایم کوي بیا یو نیمه ګنټه انتظار کوي ماسپخین نن 12:29 باندې ماسپخین ټایم و ماسپخین داخلېدل بانګ څه وخت وایي 1 بجه په 1:30 بجو مونځ کوي دا ټول خلاف سنت روان دي دا مخکې کول پکار دي دا لمحه فکریه دا چې هېچ چا سره د دې غم نشته دی چې زما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا 5 وخته مونځ په کوم انداز به نو دا د امامانو کار دی چې هغوی شعور بیدار کړي جنګونه نه کوي خلک شعور بیدار کړي چې وایي راځئ زما او ستا نبي دی د هغه څه طریقه د هغه شانتې به وکړو د دې مطلب دا نه چې موږ د ائمو انکار کوو خو امام رسول نه ګوره ځان په دې خبره پوهول پکار دی امام رسول الله نه دی رسول الله جدا دی امام جدا دی خو چې کله یو څیز منسوسی بالکل واضح دی په حدیث کې د هغې ناسخ نشته دی نه په هغې کې د بل چا د اتباع کم توک دی خبره دا ده بنیادي طور سحر مونځ همیش دپاره وختي کوئ مخکې ټایم کې کوئ نور خطو د عادت لرې کې ځان نه پکار چې د عادت نه دا خوی نه نو که تاسو کولی شئ دا څه نو دا کار خامخا وکئ ففعلو ثم قال فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه بطور استشهاد ہوئے یہ دینا استدلال کو چې قرآن دا فرمایي چې تسبیح وایا د خپل رب د حمد سره مخکې د خطلو د انور نه او مخکې د دې ډوبېدو نه نو ډوبېدو کې دواړه راځي لیکن وروسته موږ ویل چې کوم حدیث راځي نه به دې وضاحت دي دا کې به تخصیص پیدا کوي دې نه مراد مازدیګر مونځ دی حدثنا حدبة بن خالد موږ ته حدیث بیان کړی دی حدبه بن خالد هغه وی حدثنا حمام
حمام چې کوم دی حمام بن یحیی بن دینار، هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو ابو جمره. حمام د پلار نوم دی یحیی، د یحیی د پلار نوم دینار دی. ابو جمره دا نصر بن عمران دی، نصر بن عمران بن اسام. عن ابی بکر، د دې ابو بکر نوم عمر دی. دا عمر څوک دی؟ دا د ابو موسی اشعری زوی دی. عن ابی بکر ابن ابی موسی، ابو بکر دا ابو بکر نوم عمر یا عامر دی، 106 ہجری کې وفات شوی. او داغه والد صاحب دی ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری خپل نوم دی عبدالله ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ. برد یخوالی ته وایي. من صلی البردین، چاچې هغه دوه منځونه وکړل چې هغه یخنۍ کې کولی شي، یعنی هغه ټایم یخني شوي، د انور تمازت کمزوري شوي. سار کې خوړوي نه او مازیګر کې انور تمازت د غرمې بشانته نه. چا چې د بردین منځ وکړو دخل الجنه، دی به جنت ته داخلېږي. دا معنی چې مونږ دا خطابي کړی دا د حدیث لاندې اعلام السنن جلد 1 صفحه 198 یرید بالبردین صلاة الفجر والعصر. بردین نه مراد څه شی دی؟ دوه منځونه دي د فجر او د عصر. وذلک لانهما تصلیان فی برد النهار، دا دروازې په یخنۍ کې کولی شي. وهما طرفاه حین یطیب الهوا وتذهب ثورة الحر، د ګرمۍ شدت کم شي او هوا مزیدار شي. نو دا دوه طرفونه دي بردین، یوې د سحر د مخې دی، بل د ماښام د مخې. نو من صلی البردین دی کې د دواړو منځونو اهمیت راغی. د سحر د مونځ اهمیت او د مازدیګر د مونځ اهمیت دې لحاظ سره دی. او کله راځي د سحر د مونځ اهمیت او د ماسخوتن د مونځ اهمیت. اکثر خلک ماسخوتن مونځ هم نه کوي، دا هم یو بدقسمتي ده. ماسخوتن انسانان هره شپه الله دې د خپل مرګ ښیي، وده کوي که نه، الله ماخو الموت. نو یو سړی چې د ماسخوتن مونځ نه کړي، نو مطلب دا چې که به د قیامت هم راشي که نه دی وایي دغه بالما د بدتمیزه. د سره دا فکر نشته چې زه اوس که دې خوب کې مړ شم بالفرض، همیش دپاره بیا اوسئ. او د سحر مونځ چې کوم دی دا اصل کې د قیامت بیداري ده. قیامت کې چې انسان بیدار شي بیا خو عمل نشي کولی. مونږ باندې الله روزانه یو قیامت هم راولي، یو مرګ هم راولي. آخرت او قیامت، یو ته قیامت وایي یو ته آخرت وایي، اصطلاحي نوم دغه ده. مونږ دواړه ته کله قیامت وایو کله ورته آخرت وایو، خو باس بعد الموت چې هغې ته آخرت وایي. څوک وایي نه آخرت خو آخري ورځې ته وایي، قیامت باس بعد الموت. دا دواړه منځونه اهم منځونه دي. خو دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل لحاظ باندې د بردین اهمیت بیانوي. بل لحاظ یې سره اول چې منځونه فرض شي مخکې د معراج نه مخکې دا دوه منځونه د سحر او د مازدیګر. منکرین حدیث دوه منځونه مانی د سحر او د مازدیګر، او د هغې عجیبه طریقه ده، لکه دا هم حدیث سره ثابت دی. 2 رکعاته مونځ کوي بس سوا نه کوي، او پای کې سجده کې سورۃ الاخلاص وایي. پوه شئ، قاعده میده پکې نه وي، سلام پکې هم نه وي، بس الله اکبر وایي ودرېږي. لاس تړل یا نه تړل دا نه دي ضروري. قرآن وایي چې خوښه د هغه ووایي، بس رکوع کې او سجده وکړي، قومه مامه پکې نه وي، بس نه غلطه تلیخ دې ته هغې د قرآن مونځ وایي. دا قرآن کې کوم ځای لیکلی؟ اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ته دې لاندې د هغې تفاسیر وګوره، دغه پتې روزي اواز ورته څه وایي.
یعنی په قرآن یوازې دا صاحبان پوهېږي. بزار ابن حجر لیکلی اسقلانی خو ما دغه کتابونو کې بزار په کتابونو کې دا ونه موندل. والله علم شاید مخې له راشي چېرته هغه دا وایي چې من صلی البردین دخل الجنه. مطلب دا دی چې هغه خلق چې هغوی د بردینو مونځ کړی دی د فرضیت د پنځو مونځونو نه مخکې، نو دغه صحابه کرام دخل الجنه دا جنتیان دي. یو ښه تعویل دی. اوس بزار کوم ځای لیکلی دی، په کوم بنیاد یې لیکلی دی؟ نو دا والا هغې پته لګي چې د بزار خپل کتاب کې دا معلوم شي. د هغه البحر الزخار کې ما ونه موند، تلاش ډېر وکړو، بیا ګورو چې د هغه بل څه کتاب کې موجود نه پته به ولګي. خو بهترین تعویل دا دی دا کوم چې مونږ کوو چې بردین نه مراد د سحر او د مازدیګر مونځ دی او د اهمیت ثابتول پکار دی. سحر مونځ چې کوم دی هغه زمونږ د ورځې پروګرام دی. سړی چې سحر پاسي د ټول نه مخکې د کار دی چې زه به مونځ کوم د الله ذکر وکړم. د دې سړي ورځ روشن ده، ځان به د شیطاني حرکاتو نه ساتی. وده کېږي ما نه رساره. کوشش دا وکړئ چې کم ځوانان دي چې هغه 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې په باندې 4 بجې وختي پاسېدلی. دا ډېر محنت غواړي. زما والد صاحب د الله وخت ما باندې دا محنت کړی. زه 2:45 بجې پاسم هر موسم کې بفضل الله تعالی ومنی وکرم. اما سره سب आवाज مواز نه دا عادت جوړ کړه ځان د ډېرې زیاتې فایدې. یو خدای چې د شپې چونکې آخري حصه ده، افضل ترین حصه ده. د پای وخت کې که سړی د الله نه څه غواړي درخواست ورکوي، دا درخواست ښه منظورېږي، سوال ښه قبلېږي. انسان فری شي که څه کار کوي دماغي هغې ته هم تازه وي. که جهري مونځ کوي د شپې مونځ به نبي کریم وسلم جهري کوو که نو د هغې ځان له یو سور دی مزېدار. هغې نه هغه څوک خبرېدی شي چې هغه دا خوند اغوستي. چا چې خوند نه وي اغوستی نو هغه په دې نه پوهېږي. دا کوشش وکړئ. روژه 2 میاشتې پس انشاءالله روژه ده. دا روژه ټوله میاشت د دې لپاره یو ښه تدریب دی. خوا زموږ نه هېره شي. هېره په دې چې د اختر په ورځ خلک مانځله نه پاسي. دا بوج نه دی ګڼل پکار. زما د وینا مطلب دا دی چې دا بوج نه دی. څنګه نه دی کوي که نه، خو سنت دا جهر دی. سیدنا عمر بن خطاب چې خلک په تراویح جمع کول، ولې جمع کول؟ وجه دا ده چې عرف دا معروف وه چې د شپې لمونځ به جهر سره کوو. ټول مسجد کې لګیا و، یو ځان له مونځ کوو، بل ځان له، بل ځان له. هغې دا مچھلي بازار غونده دی. نو ښه دا نه چې یو کس مخکې شي او نور ورپسې ودرېږي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د څه وجې د دې جمع نه کول، الله خدا وه چې فرض نه شي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته دی، د فرضیت دا خو نشته دی، اوس یاره نشته. د دې وجې نه ابی بن کعب یې مخکې کړ او صحابه کرام ورپسې ودرېدل. په خپله ورپسې نه دی ولاړ. خپله یې غو فرمایل چې کوم ټایم تاسو د دې نه وده یا د پېشمني په وخت کې نو هغه د دې نه غوره دی. دا چې موطا امام مالک تاسو وګورئ، نور د حدیثو کتابونه دا به ترې وځي. احنافو مذهب دا دی چې د تراویح جمع چې کوم ده جماعت کې کول دا سنت علی الکفایه دی. اوس ملا ته هم فقه خیر د دې جماعت سنت علی الکفایه دی. یو فرض کفایي که نه لکه جنازه، یو سنت کفایي دی. سنت کفایي دا مطلب چې که په چم کې یو ډله لګیایي او دا کوي نو ټیک ده، بس نور ځان له کور کورو کې نو خلک د هغې دا فایده والی چې لړ شي ودې شي بیا پېشمنۍ شي وي راپاسې. دا د خلکو زیاده دی. مسلې نوعیت خو دغه دی، سنت علی الکفایه دی. که یو سړی کور کې ځان لګي نو ټیک ده. دلته به دا قیاسونه نه کوي چې 19 درجې ثواب فوت شه په نام کې نه مړ 19 درجې ثواب خو والا هغې وی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت وی. د ځانه بیا خپل عقل ور داخلي لیکن 19 درجې ثواب نشته دی. دا صرف دا یو جواز و او چونکه صحابه کرام پای باندې مجتمع شو، لہذا اجماع د صحابه کرام یو مستقل حجت دی. د څوک بدعت نشي ویل. د دې جماعت سنت الکفایه دی.
نو بار کې د سحر مونځ ډېر ضروری دی، نهایت ضروری. د سحر د مونځ په شانته د سحر سنت هم ډېر ضروری دی. نو زمونږ خلکو هغې له دومره اهمیت ورکړی چې که امام راشي دی امام ولاړي که نو صف نه شاته ودرېږي ویږي پیدا نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. چې کله فرض مونځ ولاړ دی نو بیا بل مونځ نه کېږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې که سړی مسجد ته راشي د سحر مونځ ولاړي او دی غواړي چې زه په دواړو عملونو باندې په دواړو فضایلو عمل وکړم، مونځ هم لاندې کم فرض امام سره او سنت هم وکړم، نو بېشک سنت دې وکړي خو په دوو شرطونو سره. یو دا چې جماعت نه بار دې لړ شي عند باب المسجد، یو شرط دا دی. دویم دا چې دته یقین وي چې زه یو رکعت لاندې کولی شم. دلته خو شی بدل شوی دی، دلته رکعت نه دي آخري قاعده جوړه کړې ده او عند باب المسجد نه څه مراد اخیستی دی د ستنې شاته شه د ساریې شاته شه بس اصل لبې کوی دین سره. زمونږ مه منئ، موږ درته کتاب خو معارف السنن یو کتاب دی د مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله، هغه شاګرد رشاد ورشاه کشمیری، دا تفصیل هغې کې لیکلی ما درته څه ووایم هغې نه وره زمونږ مه وره دا ګناه کېږي داسې چې کېږي په دې کې اجر نه میلاوېږي. ځکه فرض مونځ دپاره تا اورېدلي چې قد قامت الصلاة فرض مونځ ودرېد ته بس کې نور مونځونه وکړې. اوس ماسپښین یو سړي د 4 رکعاتو نیت تړلی او قد قامت الصلاة شروع شو، د یو رکعت کړی دی بس چل گئی. فقها څه وایي 4 رکعته به کوي دی به هغې یو سره یو رکعت یو ځای کې سلام به وګرځوي، سنت به وروستو کوي. د سهار دی سره هم دغه چلو کوي که چې کله یو سړي الله اکبر وي هلته قد قامت الصلاة شروع شو، د رکوع نه ده کړې د سنت مات کې مونځ کې شرکت وکړي، فرض مونځ کې شرکت وکړي. ځکه د فرض په موجودګۍ کې بیا بل مونځ نه کېږي. البته دومره ده چې که تا د یو رکعت رکوع کړي نو بس ستا مونځ خرابېږي، نو دغه مونځ مه خرابوه، هغې سره بل رکعت وکړه مختصر چې هغه مونځ دې هم پوره شي او بلکې بیا شرکت وکړه. دا ټول تفصیل معارف السنن کې لیکلی د ډېرو خلکو به دا استاد دی محمد یوسف بنوري رحمت الله تعالی علیه زما سره ملاقاتونه شوي دي. دا تحریک ختم نبوت کم چې 74 کې چلېدو د هغې امیر چې کوم یوسف بنوري رحمه الله، یو ځل جلسه وه د علوم تعلیم القرآن کې، دا مرزا غلام احمد باره کې مشهور او چې ډېر بد شکله و که نه مشهوره ده. دا شورش کاشمیری ډېر تیز و د خبرو، هغه وی چې که بالفرض مونږ نه یو قایل د دې خبرې چې څوک د پیغمبر شي، خو که بالفرض مونږ قایل کېدی نو یوسف بن نوري ته اشاره وکړه چې کاش چې ده بیا دا دعوه کړی نو بیا د هغه باندې شروع شه، د هغه سترګه داسې وه، غوږ یې داسې وه، پوزه یې داسې وه، کمعقل دومره مرزا غلام احمد. یوسف بن نوري رحمه الله ډېر خوږ سړی و او بحمدالله زما هغه سره ګڼې مصافحې شوي دي، ګڼې معانقې شوي دي، ګڼ ملاقاتونه شوي دي. ځکه یې تحریک دوران کې هغه د شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله مدرسه کې به او ډېر ملاقاتونه زما الحمدلله هغه سره شوي دي. هلته ډېر پوهه سړی و، ډېر قابل سړی و. د هغه تفصیل دغه کتاب کې کړی دی خپل معارف السنن کې. دا خبره عام کې دا ټول دیوبندیان دي د علاقه کې یعنی سر بکف سر بلند چغې وایي دیوبند دیوبند، ټیک ده مونږ هم وایو. خو د هغې دیوبندیانو کتاب راواله، زمونږ کتاب مه ګوره چې مونږ کتاب کې لیکلی، د هغې علماء دیوبند کتاب وګوره نو ته مطمئن شي چې ستا دا رویه غلطه ده، ستا عالمان تا د غلط لار ښي. دا خو زمونږ کتاب نه دی. داسې ګڼ کتابونه مونږ ښیو چې پای کې دا مسایل لیکلي دي داسې، خو تاسو سره هم کتاب نه وي د علماء دیوبند دوی سره هوډوي نه. دلته یو ځای کې زما بحث و نږدې کتابونه ما وړي، ما ملګرو ته کتابونه مه راوړه. هلته چې ما وکتل فیض الباري پرته وه نو ما
خپله مسله هغې د فیض الباري نه وښودله چې دا ستاسو کتاب دی په دې کې دا مسله داسې لیکله. موږ سره مګر اشفاق هغه چغې کړې چې راشه وګورئ دي د دې خپلو کتابونو کې دا مسله ده دې موږ نه پټه کړې ده. دا پټوي دا خلک یعنې هغه مناظره چې هر څومره ټایم شوې ده هغې کې ما خپل کتاب نه دی کولو کړی د هغې مخې ته چې کوم کتابونه پراته وو د هغې کې به ورته موږ مسله وښوله دا یې پټوي دي. اوس هم هره مسله زه د علماء دیوبند د کتابونو نه خولی شم. دا خو هسې چغې وایي چې دا دیوبندیان نه دي فلان دی وډنګ دی. مونږ په دیوبندیت کې دین نه منو. زمونږ خبره جدا ده. زمونږ استادان علماء دیوبند دي بېشک خو مونږ دا نه وایو چې علماء دیوبند څه کوي نو ګندې دا دین دی او که دی یې نه کوي نو ګندې دا دین نه دی. مونږ وایو دین قرآن و سنت کې. مونږ علمي خبره کوو. د دې خبره دغه نه ده. دې خبره ده چې دین باغی چې علماء دیوبند یې کوي چې دی یې نه کوي نه به دین نه وي. نو مونږ وایو دا غلطه کوي. معیار د حق او معیار د دین قرآن و سنت دی. دا موږ چې ځان دیوبندیان ډېر نه وایو د هغې وجه دکه ده. او زما استادان بحمدالله ټول دیوبندیان دي. زما استادان که څوک غیر مقلد نشته. دا خلکو نه هسې بدوان جوړ کړي دي. دا کتاب نوم یاد ساتئ معارف السنن او ما غالبا مکاتیب کې د هغې پوره بحث کړی دی او د هغې حوالې هم ما لیکلی اذکار کې هم شته. علماء دیوبند کتابونه نه خولي. دا درنه مسله چې دي کومه کوي د حیات النبي دا خو د درېو علماء دیوبند رایه هغه ده کومه چې زمونږ ده د مفتی عزیز الرحمن مفتی کفایت الله او مولانا ظفر احمد عثماني د دې درېو واړو هغه رایه ده کومه چې زمونږ ده. نه ته معتزله نه وایي موږ ته معتزله وایو. ظلم دی. پراپیګنډا د اوس خلک لګیا دي جبې اوږدې دي اوس کړه سکولو سره کوي ارزه کې من صلی البردین دخل الجنه. نو بردین لمونځ کوي د سحر خو اهمیت دغه و او د مازدیګر اهمیت دا چې یو سړی د مازدیګر لمونځونه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که انما گویا کہ وہ تیرا اہلہ و مالہ اہل و عیال و مال ارس ختم شو. کرکټ وکړئ بېشک خو مونځ مخکې وکړئ نه بیا کرکټ کوئ. دا نه چې تاسو ماشومان ټول بوتلي دی مازدیګر مونځ قضا شي صاحبانو سره صوباړی لاس کې مونځ خپل ټایم باندې وکړئ. لبې نه دا څوک منې کوي څوک لار نه ښیي ورته لار لبې نه مو منې کوه خلک دین باندې عمل وکړئ لبه رستو کې. زمونږ خلک خو چې کرکټ لړ شي صاحبان روزي هم خوري فرض که نه یعنې لبې د پار روزي خوري دا مسلمانان دي. دا بېدیني ده چې روژه خوري روژه خو کال کې یو ځل راځي مونځ خو به خود زاروي مونځ پکې چا راوسته هغه 15 وخته کې تباهي دغه خبر ده چې مونږ دین لا اهمیت پریارټي نشته د دین اهمیت د نورو څیزونو ده. نو دا دواړه مونځونه ډېر اهم دي او د دې بله وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې د سحر مونځ او د مازدیګر د مونځ په ټایم کې د ملایکو ذمہ دارۍ بدلیږي. نو یو داسې عمل چې هغه دوه عمل نامو کې لیکلی شي هغه د سحر مونځ دی او د مازدیګر مونځ دی. زمونږ دا خلک چې ګودی د سارې مالې ملائک زیره د نه څه وایي چې زه راتلم نو صاحب بوده و د هغه عملنامه کې دا ولیکي که نه چې کوم راشي نو هغه څه ولیکي زه چې رالم دی وده نو بس ودرې په ودو وي نو څه دغه معامله د مازدیګر د مونځ هم ده او دې ته به ډېر اهمیت ورکول پکار دي. هر مونځ په خپل ځای اهم دی. من صلی البردین دخل الجنه دا ګران عمل دی ځکه په دخول جنت وعده ده. وقال ابن رجاء حدثنا حمام عن ابي جمره ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا مثلا في اسناد بدل شنو خو مساله سمره. حدثنا اسحاق عن حبان هذه حیز ورده دا یو مستقل فن دی چې دا حبان ویم او که حبان ویم په دې باندې دا څومره خلک چې جرح و تعدیل باندې کار کوي
ناغي چې نوم ولیکي ناغي د دې تا د لیکي هم چې دا ح ده خ نه ده ګوره او دا ح زبر دی او که پیښې دی او که زیر دی برکټ کې ورته لیکي یا ابن حبان دی المجروحین والا یا ثقات والا دا حبان دی په دې باندې ښه کار طاهر د پټنې کړی محمد بن طاهر پټنی عالم و دا ډېر لوی عالم و د قوم ډېر بېدینه قوم و دی پکې یو مسلمان و دا غریب یا هغې مړ کړی و ډېر ظالم قوم و او دی یو قسم خوړلی و چې که زما دا قوم داسې ونه کړي که نه زه به پټکی نه پسروم دی ټول عمر سړتوب ګرځېدلی یو قوم دی هغې ته څه وایي بېدینه قوم دی هغه په دې یو مستقل کتاب لیکلی خاص کر په دې القاب او په دې انصاب باندې یو جل کتاب دی هغې نه بغیر دا نومونه نه زده کېږي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله خپل بستان المحدثین کې هغه هم په دې څه کار کړی دی خو لږ دی یعنې احاطه نه ده کړې او طاهر فتني ورته وي خلک طاهر د پټنې دی که نه دې د پټنې نه فتنه جوړه کړل حال دا چې عربی کې داسې قاعده نشته دی مفتی کفایت الله رحمه الله زمونږ د نیلوي رحمه الله استاد دی هغه به ویل عربی کې داسې قاعده نشته لیکي هم دغه شان دی دا څنګه چې لیکي تلفظ یې بدلي لکه دې کراچۍ ته کراتشي ولیکي که نه نو کراتشي خو نه ده کراچۍ ولیکه تلفظ د هغې بدل دی تاسې ګڼئ په انګریزۍ کې ډېر داسې سپیلنګ پسې وګځئ کار به خراب شي نو ورکې دا حبان دی حبان بن هلال الباهلي هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړو حمام هغه ته ابو جمره هغه ته ابو بکر بن عبدالله هغه ته ابو موسی شری عن النبي وسلم مثله و دا ګوره 574 حدیث کې 3 اسناد شو که نه اسانید 3 شو لہذا دا 3 احادیث دا شو 3 احادیث زي بس كي يقول قولي هذا استغفر الله